دا اعتراض چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې لمونځ کوي او په لمونځ کوونکي سلام اچول نه دی جایز، نو په پیغمبر علیه السلام باندې خلک سلام ولې اچوي؟ نو زه درته یو حدیث وایم، د هغې معنا ده او بیا په هغې یو اعتراض دی او د هغې نه جواب دی. نو ستا د دې اعتراض جواب پکې شته. حدیث داسې دی چې ما من احد یسلم علی الا رد الله عز وجل الی روحي حتى ارد علیه السلام. په مسند احمد کې د ما من احد یسلم علی عند قبر زیادت دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کوم سړی چې په ما باندې زما د قبر په خوا کې سلام ووایي نو ما ته الله پاک زما روح را واپس کوي تر دې چې زه د سلام جواب ورکم. د روح د را واپس کولو معنا دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک هر وخت د الله د تجلیاتو په مشاهده کې مستغرق وي، لکه د وحی د نزول په وخت کې به چې څرنګه وو، نو د سلام په وخت کې افاقه کیږي او د سلام طرف ته متوجه کیږي. په حدیث کې د دې افاقې نه په رد الروح باندې تعبیر شوی دی. مرقات دویم جلد 341 صفحه. اوس په دې باندې فتح الباری اعتراض کړی دی او بیا جواب کړی دی. وقد استشكل ذلك من جهة أخرى وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة. په دې دا اعتراض دی چې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شوی دی تر قیامته پورې داسې یو سیکنډ هم نه پاتې کیږي چې په هغې کې په نبي علیه السلام څوک صلات او سلام نه وایي، بلکې په سیکنډونو کې په یو سیکنډ کې په سلګونو او په زرګونو او په لکونه درودونه او سلامونه خلک وایي. نو ټول سیکنډونه په همدې درودونو او سلامونو مصروف. نو نبي علیه السلام د لمونځ کله کوي او د الله د تجلیاتو په مشاهده کې کله مستغرق کیږي او دا د برزخ نور حالات ور باندې په کوم ټیم کې تیریږي، دا خو ټول په سلامونو مصروف شو د نبی علیه السلام ټوله د قبر زندگی. ځکه هر سیکنډ کې په لکونو سلامونه ورځي نبی علیه السلام ته، یو سیکنډ هم خالی نه دی. نو فرمایي واجیب بان امور الاخره لا تدرک بالعقل واحوال البرزخ اشبه باحوال الاخره. فتح الباری شپږم جلد 488 صفحه. یعنی د آخرت امور مدرک بالعقل نه دي او د برزخ حالات چې دي دا د آخرت د حالاتو سره ډیر مشابه دي. نو د برزخ حالات مدرک بالعقل نه دي، د عقل نه ماورا دي. عقل خو همدا وایي چې په یو سیکنډ کې 2 عبادات 3 4 نشي کېدی، خو برزخ او آخرت کې کېدی شي. او مولانا اشرف علي تنوي رحمه الله په نشر الطیب صفحه 200 کې بیا بالکل تصریح کړی ده او داغه جواب بالکل صریح دی. فرمائی اور ان مشاغل کی یک وقت میں اجتماع کا تزاحم کا وسوسہ نہ کیا جاوے. د دغه مصروفیاتو په یو وخت کې اجتماع، نبی علیہ السلام په یو وخت کې لمونځ هم کوي، د سلام جواب هم ورکوي، د الله د تجلیاتو په مشاهده کې مستغرق دي، د برزخ نور حالات هم ورباندې تیریږي، دا ټول په یو وخت کې ورباندې تیریږي. نو ان مشاغل کی یک وقت میں اجتماع کا تزاحم کا وسوسہ نہ کیا جاوے کہ ان کے برزخ میں روح کو اور خصوصاً روح مبارک بہت وسعت ہوتے ہیں. نشر الطیب صفحه 200. باقی ماشاءالله ډیر زبردست جواب شیخ صاحب ورکو. الله دې د شیخ صاحب په عمر عمل کې او برکتونه واچي، الله حفاظت وفرمایي. ډیر زبردست جواب یې وکړو، ډیر زبردست. د خپل هغه سوال چې کوم موږ ما په ذهن کې و د هغې نه مطمئن شوم. الحمدلله.